په دغه حلال څاروي کې بعضې څیزونه داسې دي چې د هغې خوراک حرام دی، د هغې نه ځان ساتل پکار دی، هغه خوړل هغه نه دي پکار. نمبر 1 بهېدونکې وینه. بهېدونکې وینې نه مراد دا هغه وینه ده کوم چې د ذبحې په وخت کې د دې رګونو نه بهېږي، دغه وینه ته مراد ده. نور که دې بالفرض د دې غوښو په دې منځ کې هغه دننه لږه لږه وینه وي، دغه وینه حرام نه ده، خو بیا وخوړل ښه نه دي. خو لکه که بالفرض چا وخوړه نو حرام نه ده دغه وینه. کم حراموالی د وینې چې ذکر شوی دی ګنده وینه یا د دې غوښې د منځ دا وینه په کپړه ولګي نو کپړه نه ګنده کوي. ګنده وینه حرام وینه دا هغه ده چې کوم بهېدونکي کله چې څاروی ذبح شي په دغه وخت کې چې کومه وینه بهېږي دغه ګنده وینه ده. د دې وجې نه کوم څاروی چې هغه مرۍ ولا خفه کړی شي او مړ شي دا حرام دی. د دې وجه دا ده چې دا نقصان رسوي انسان ته. دا بهېدونکې وینه د ده نه ونه بهېږي، دا به د وجود کې دننه خوره شي نو دا غوښ زهرېږي. نو دغه بهېدونکې وینه حرام ده. نمبر 2 د مذکر څاروي د وړو بولې ځای د دې خوراک خواشانه دا ټول چې دی هغه حرام دي. دغه رنګې د ماده څاروي د وړو بولې ځای دا ټول خوراک چې دی هغه حرام دي. نمبر 4 مثانه. د وړو بولو د جمع کېدلو چې کوم خوبڼۍ مثانې د دې خوراک هغه هم حرام دي. نمبر 5 حدود. حدود څه ته ویلی شي؟ حدود ویلی شي اکثر په دې څاروي کې یا د لوړ د خلاصولو د وجې نه غوټه جوړه شي، دا وینه جام شي، یا هسې چې دی نو هغه یو غوټه وینه جام شوې وي، یا چې دی نو غوښې نه غوټه جوړه شوې وي، دغې ته حدود ویلی شي. د دغې حدود خوړل چې دی نو هغه حرام دي. نمبر 6 هغه د مذکر څاروي د وړو بولو د سسر چې نور کوم خوشه هغه وي هغه خوراک حرام دي. تاسو ټول باندې باندې پوهېږئ. بعضې خلک چې دی نو هغه خوري ورته ووایي دا حرام دی خو بیا یې هم خوري، نو د دې نه ځان ساتل پکار دي. قرباني سړی د ثواب په نیت باندې کوي، نو بعضې څیزونه چې حرام وي نو د هغې نه ځان ساتل پکار دي. د دغو څیزونو هم ځان ساتل پکار دي. تاسو ټول پېژنئ چې دا څه څه دي. نمبر 7 پیتا. پیتا څه ته ویلی شي؟ دا ترخې ته ویلی شي. نو ترخې عموما عام خلک نه خوري، علماو ذکر کړي دي چې د دې خوراک حرام دی. نمبر 8 حرام مغز. مرۍ کې چې کوم حرامه مرۍ تلي دننه او غوښې هغه خوړل حرام دي. ځان سره په دې کې یو څیز عمومي هغه په خلکو کې یو شبهه هغه چلېږي، اشکال چلېږي چې آیا د لرې خوراک حرام دی که مکروه دی که حلال دی؟ نو لرې د دې خوراک هغه بلکل حلال دی، په دې کې هېڅ مکروهوالی نشته دی، بلکل چې دی هغه خوړلی شي، په دې کې هېڅ حراموالی هغه نشته دی.